مولانا ابتاب عالم او بدر الدین دا د والد سیب نومو، دا د سعودی او عالم دی، ابتاب عالم نومو. اغوی زما پلار وفات شو، چې پلار میں وفات شو خخی کو سعودی کې دا قانون دی سموده پس اغا مقبره ختمی نوی مڑی خخی التا وی اغا موده چې پورا شوله یا شپږ میاشتې مثال لاغی خپل مقرره موده ده. اغا ابتاب عالم سے وی چې زما د پلار قبر اوس پړدو بل مړی خخو چې مونږ ورته وکتل نو صحیح سالم په قبر کې پروت. په دویم ځل چې بیا غا موده پورا شوله بیا اوس پړدو بیا می پلار په اخ کې حالت پروتو. درې پیرې زما د پلار قبر سپړلې شوی دی چې بل مړی خخ کی او ما بلیده چې اغا زما پلار با پا اق حال پروت. نو بیا اغی عالم خپل وجه لیکلی ده، وی ده دی وجه ما تا معلومه و چې زما پلار ولی صحیح سالم پا قبر کی پروتو. وی زما پلار چې او هغه به د قرآن د طلبه و د قرآن د حافظانو ډیر قدر کو، دی به ډیر تعظیم کو. ویدا د قرآن بچی دی، دی قرآن لولی. او زما د پلار دا عادتو چې د مرګ پورې زما پلار چرته حافظ قرآن تخپدی سینه وغورځو، حافظ قرآن ته خپې کړي نه وي. وی به چې د په سینه کې قرآن پروت دی، زه چې قرآن ته نشم خپې کولی نو زه حافظ قرآن تم نه خپې کوم. صرف د حافظ قرآن ادب او احترام به کو. زما والد سے ادب او احترام، د اغه ادب او احترام د وجه نه زما د پلار لاش درې پیریخ کار شوی دی او صحیح سالم په قبر کې پروت. نه د قرآن احترام کو، حافظ قرآن ته به خپې کول نه وی د په سینه کې قرآن پروت. قرآن دومره عظیم الشان کتاب دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو ورځ را روان دی په یو وادی کې، ودرید لګو چې ودریدو نو شاته پسې خلق ودرید ځکه چې امیر المؤمنین ولاړ دی. رستو پسې خلق ودریدو، روډ جام شو جام شو جام شو، مخې ته امیر المؤمنین ولاړ دی، څنګه به خلق لاړ شي؟ نو چا د شاته آواز کوي حضرت ګرمي ده، که امیر المؤمنین روان شو نو خو به شاته خلق جمع دی. امیر المؤمنین ورته وی زه ولې ولاړم؟ ځکه ولاړم چې ماته یو یاد تازه شو، ننو یو یاد راته تازه شو. وی ما دی وادی ته ما یو ورځ اوخان را شړلیو سر لا، نو هغه اوخان می وږي د دې ځای نه وشړل، د سرولو چلی نه راتو. چې کور ته لاړم نو پلار مې راته قاریده وي ته اوخان نشي سرولی، ته اوخان وږي را وشړل. وی زه هغه سړی وم چې د دې علاقې نه مې اوخان وږي شړلیو او چې قرآن باندې مې ایمان راوړو نو نن په هغه واده کې زه ولاړم مجال شته څوک مخکې قدم نشي اغستی. وی امیر المؤمنین ولاړ وی، خلق قدم نشي اغستی. وی دا د قرآن برکت چې زه به هغه واده نه ما اوخ وږی شړلیو، نن ما نه څوک مخکې کېدی نشي. وی امیر المؤمنین ولاړ دی. وی دا لقب چې ما له را کړی دی دا قرآن را کړی، قرآن. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلق بید پلار نوم اغس وی ابو بکر ابن ابی قحافہ، دا ابو قحافہ زویرہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیادو چې په قرآن ایمان راوړو خلق بوی ابو بکر صدیق را روان دی چې د پیدایش نواله د مرګ پوری چرته دروغ نه دی ویلی، دیسی انسان را روان دی. دا لقب قرآن ورکو، صدیق ته جوړ کو، دا عمر نے فاروق جوړ کو، دا قرآن جوړ کړل. بلال حبشی دا حبشو غلام نه دی، رگ نسب نه دی معلوم، کمزور عجز انسان. صحابو کی بسو وی مؤذن دا رسول اللہ را لاول بخلق وی دا حبشو غلام راگے، بیا بی مؤذن دا رسول اللہ را، مؤذن دا رسول اللہ را. فدا عزت مونگ لقرآن راکو، دا برکت مونگ لقرآن راکو. قرآن یو عظیم الشان کتاب دی.